نن ډېر خړوسانو ګورئ ښځې نوکري کوي، ښځه هم نوکرئ میړه هم نوکري. مال ځینې پکې راشي یاره جي خوله مې نه جوړېږي خو څوک مجبور یم. څه چل دی؟ وایي ښځه مې په بنو کې نوکره ده، بنو کې ده چې را بدلي پېښور ته وشي. ما ته نو زه ورته یم چې په خوله کې دې دانه وخېږه ده، زما خبرې دې اورېدلې نه دي چې تو زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله. اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي د هغې څه ګرنټي شته؟ داسې هم شته. میړه یو ځای ښځه بل ځای نه. امنا دا معنا چې زما ښځه یا الله کم قانون تا زما د ښځې دپاره جوړ کړی دی هغه قانون به زما په ښځې حاوي. زما ښځې دپاره د قانون جوړ کړی چې دا به په کور کې نو دا به په کور. زما ښځه که په وخت ضرورت د کوره بار وته نو یا الله تا چې کم قانون ورته جوړ کړی دی چې جلباب به په سري. قرآن کې لفظ جلباب راغلی دی. جلباب هغه بورکې ته وایي چې د سر نه واله تر خپو پورې ټوله پکې پټ. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوازې صحابه عاشقان نه، په خدای قسم حیوانات هم پې عاشقان. حیوانات الله یو ښکاري اوسۍ نیولې وه، اوسۍ نیولې وه نو هغه ښکاري سره اوکش بوکش کول. چې اوکش بوکش کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا ښکاري ته وایي دا ولې؟ ویل دا مې ښکار کړی دا اوس رانه اوسۍ نه تپوس وکړو چې ولې؟ او اوسۍ ورته وایي چې صاحب زه ترې لږ ځان خلاصوم د غره شاته زما بچي هغې له تی ورکوم نو بیا وله راځم. خو وږي حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې هلکه دا پرېږده بچو له تی ورکوي بیا راځي. وی چې دا ځناور شی دی بیا چېرته به راشي؟ ویل زه به ضمانت کې کښېنم که بیا رانله نو ضمانت به زه درکړم. پیغمبر ورسره کېناستو اوسۍ پرېښود په یو منډه لاړه بچو ته وایي چې زر تی وروئ د دواړو سردار مې په ضمانت کې ناست. بچو تی رودل پرېښود وی چې مونږ هم در سره ځو. مور یې مخکې او بچي ورپسې چې راله و یا رسول الله زه خو رالمه چې ته زما د ضمانت نه خلاص. خو دا بچي مې وایي چې د ښکاري ته مونږ ځان په دې پیغمبر قربانه و مونږ دې دیوالي. یهودي سوچ کوي چې بار اله زناور شیم دا تصدیق وکړو چې دا پیغمبر دی، زناور هم دا تصدیق وکړو، زه انسان یم زه به ولې دا تصدیق نه کوم چې دا پیغمبر دی؟ همغه وخت کې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول. نو پر رسول الله یوازې عاشقان بني آدم نه وو نه په صحابه وو. په خدای قسم چې ونیم پې عاشقې لرګي دا لرګی ستن ولاړ ده پیغمبر به ورته ډډه واله چې منبر جوړ شو دا لرګی په جړا شو. پیغمبر ورته وایي چې څه غواړې ولې جاړې؟ ورته وایي مسندت منبود مزمن تاختی بر سره منبر تو مسند ساخت. ستا ملا به ما سره لګېدلې وه اوس منبر ته لاړې نو ستا په جدایۍ کې جا. پیغمبر ورته وایي زه به دعا وکړم چې تا خدای په جنت کې ونه کړي. هغې وی یا رسول الله په خدای مې دې قسمي چې کروڑها جنتونه ستا د ملا په لګېدو قربان کړم ما ته جنت نه دی پکار. لرګین پې مینو کاڼي پې مینو کاڼي د ابوجهل په لاس کې کاڼي. ویل پیغمبر وایه زما لاس کې څه دي؟ ویل زه ووایم که دا کاڼي دا چې ستا لاس کې څه دي دا ووایي. ویل دوی یې نه شي ویلی ته ووایه. د ګوتې باندې کاڼو ته اشاره وکړه دننه نه آواز وشو لا اله الا الله محمد رسول الله. کاڼي په ځمکه وویشته په دې جادو چلو کاڼي پې مین. نو په پیغمبر یوازې بني آدم قربان نه و، په خدای قسم ټول کائنات پې قربان، ملائک پې قربان. پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واورېدو د سهار په مونځ کې یو ډله روانه وه تلاوت یې واورېد چې خپل وطن ته لاړه قوم یې ټول راغونډ کو. ویل راشئ بله خبره وګورئ انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد. داسې قرآن هم واورېدو چې سړی نیکۍ ته راکاږي. پیریانو مستقله دنیا راغه او د رسول الله په لاس بیعت وکړو اسلام یې راوړ. نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده په هغې یوازې انسان نه و، په هغې ټول کائنات قربان دی. بله درته دا لرګی دا دیوال
دا لوټي دا کانی دا بوټي دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا نه وي. وان من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیڅ شی په دې کائنات کې داسې نه دی چې الله په خپل ثنا مبتلا کړي. اور یو انسان دی چې ته غافل دی، بنی آدم پسې منډي وي. نو عزیزانو ځان د خدای کا ارس بستاش، ځان د جناب محمد رسول الله کا ارس بستاش. بادشاہان بده د قبر په خاور باندې نسکور پراتی، د قبر په خاور. دا نن دی اولیاء الله دربار ته چې بادشاہان ورزي، رحمان بابا وی بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشانو. دا قوم دی خدای تبا کی ولی ورزی اکه سدی مورې پکې گډیږي، خورې پکې گډیږي، خزه پکې گډیږي، څه چل دی پکې مور چې قوم دی یو شی بایکاټو کی دغه سینماګانو نه به د خرونو استبلی جوړی ختم بشي په خپل. خو کله ټول ملک قوم اتفاق وکړو یوازې جلباب نه بلکې دا لفظ ما خیال دی په صيغه جمع سرم راغلی دی، جلابیب سرم راغلی. زما خزه بلندر نه چې په سړک او کوڅو کې بروانه او چادری به د ململ په جمی کې په سر کړیو وړاندې رستو بټول اخکاری. نن خو ته په دې ملک اوسېږي لګیا، نن په دې ملک اوسېږي، نن د خواصو خزه، د خواصو، د نیکانو، د منځګزارو خزینن بربندی ګرځي. نو زما عزیزانو کله کله زه سوچ کوم نو د پښتو یو شعر رايات یو سړی خپل یار په لاس نه ورتلو، ډېرې منډې ترړې واله خو نه کې. نو اخر کې دا وی چې د خدای په لوی کرم بکیږي، د خدای په لوی کرم بکیږي، په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا. کله خدای کرم شو خو وبشي او کله عقل خبره نو زما د آشنا مینا ډیره ګرانه. نو زما عقل په دې میدان کې کار نه کوي چې مونږ په پاکستان کې هغه ورځي مګورو په ژوند چې دا خزي چې مونږ نه سمره لري لاړې دا به بیا واپس مونږ کورونو تراولو په کور کې به کېنو. نه دا زما عقل کې نه راځي، زما عقل دا نه او زما د عقل بیانه ترجمه دا ده چې د ورختیر او په بیر تن جاروزی، د ورختیر او په بیر تن جاروزی، نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا. د ورخنا چې د زمیدار او به تیری شي هغه او به واپس دی ورخ راځي. د ورختیر او په بیر تن جاروزی، نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا. د تیر اوس تیر پرونه ورځ به تاسو بیا را واپس کدا ټوله دنیا ستاش، دا ټوله دنیا د دنیا خزانه ټوله ستاش او دا ورکی نو دا پرونه ورځ به بیا را واپس کی ناممکن ده نه را واپس. اوس د تیر ساعت مثال څنګه دی؟ تیر ساعت په مثال مړې د لاحت ده، مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا. تیر ساعت د لاحت مړې ده، کله لاحت په مړی دا ځان ټوکړي ټوکړي کې په وهلو په جړا را ژوندې به کې. دې قوم د ملک حکمران طبقه هغه جوړه کړې ده چې هغه نه به د جنډه بازاري جړاګانم خي. زه ما پلاس کې به ډنډای، زما پلاس کې به قوتي، زما د خدای په ذات قسمی چې زه په هر سرک د مړو ډیری درته ولا د مړو ډیری چې څوک یې چتولې سچلې جمهوریت ته که خزر راوتم جمهوریت ته او که جړاګان راوتم جمهوریت ته او که مولیان راوتم جمهوریت ته او که ډاکټران راوتم جمهوریت ته زه بیخ نورم خدای تبا کچ ورشا هغه سره چې تاسو ولا ووټ ورکړی دی نن تاسو وزیران دي اډر کوي چې د پیکاړو د مټیانو نرخ خو خېجوي میټینګ راو غواړي
دا زمانه نه ډېری دي د وزیرانو تم لاړ شي هغه وزیر به پخپله پوه شي وای دا خو ما ویلي یعنی غریب سړی به په پیکاوړو هم روژه نه ماتوي پیکاوړو تا پرون د بجلی متعلق څه ویلي پرون مونږ بیلونه داخل کړي دي نور سرچارج پې ولګو نور معصول ټیکس دې په بجلی څنګه لګولی دی که په روډ باندې معصول ټیکس ته لګې خو په روډ لارۍ راځي په روډ بجلی په روډ راځي چې تا پې معصول ټیکس لګولی ټلیفون بیلونه وګورئ نور سرچارج پې ولګېد سوی ګیس بیلونه وګورئ نور سرچارج پې ولګېد دا الله تاسو ته ښایي در په در خاورې په سرم ګرځئ چې زما اسرم پرېښې وه د بنده اسرم کړې وه دغه د بنده کوتک در ومنډلو سې ته ځان نه وباس تاسو د بنده بندگان یئ تاسو د خدای بندگان نه یئ چې د خدای بندگان نه یئ د بنده بندگان یئ نو بنده ته پراته اوسئ پاتې شو د هسپتال او د ډاکټر خبره راځئ چې په یو بله خبره عمل وکړو راځئ ایمان ما خو د دې حال لیدلی دی زما لور وه په خیبر هسپتال کې اپریشن ټیټر کې دننه پرته وه اپریشن یې کېدو او د هسپتال مشره یې ښځه لګولې وه مونږ ولاړو باره ښځه راووته ویلې جاؤ کمینو سب رزیل یہاں کھڑے ټولو غریبانو منډې چې منډې کړې زه ورغلم چې ورغلم دې ګړګړو کې مې په دې ګوته وواله مال کمینے کی بچی تم میں نہ لندن کے اخلاق ہے اور نہ پاکستان کے ہم کمینے ہیں کہ تمہارے اسپتال میں یہاں مریض لے کر آئے ہیں منڈی چٹاکای غوندې وه منډې چې منډې کړې ډي ایم ایس راغی پولیس راغی دا څه چلو شو خلکو ویل څه چلو شو ده وکړه زه یې ورته وکړه هی چې ما ته وکړه واریانو درې چې اوس مال پرېږدم نه چې دا مې پلک شلولې نه مونږ کمینه یو چې هسپتال ته مریض راوړی نن په سمه خوله خبره ته ما سره نه کوې زه محتاج یم ځکه تاسو وګورئ ستاسو څه حال دی د سپو عالم دی که نه دی په تاڼو کې هم د سپو حال دی که نه دی په کچرو کې د سپو عالم دی که نه دی خدای کړي یې ډېر شکر نن په لاره تېرېږي د سپو غوندې م راونیسي که نه خدای کړي یې ټیک ده راشئ زه بله مسله کوم حدیث کې راځي چې په قیامت کې به یو ډله بې پوښتنې جنت ته ځي بې پوښتنې هغه دا ده چې په هر شي کې اعتماد په خدای که بیمار شي نو مریض ډاکټر ته نه بوځي چې کفا بالله طبیبا د خدای نه لوی طبیب بل څوک خدای نه جوړه کړی خدای ته پروت دی خدای به یې جوړوي خیال م راځئ که نه چې دا قوم په دې عمل نن د ټاټکي مزدور دوی اغسطی شي نن د ټاټکی مزدور ډاکټر له مریض بوتلی شي د ټاټکی مزدور ډاکټر خو ځکه کمپاوډرانو پیس شروع کړی دی دا بعضې دکانداران دي نه کوالیفاید کمپاوډر یې نه څه یاسې کوسه ډبي هغه هم پکې لګیا یې سټسکوپ یې په غوږونو کې ټومبلې هلکه ته په دې پوهېږې وایي هسې د دې سړي تسلي پې وشي نو دا دوربین غوږ کې واچي بې داسې کې اوس چې خر ورغلی نو خر په څه پوهېږي چې دی په دوربین پوهېږي که نه پوهېږي تاسو په ډېر ډب یئ په ایمان یې و چې دوربین در باندې ولګوي نو ته په دې پوه شي چې دی په دې دوربین پوه یم شو که نه سمې دکاندارۍ لګېدلي کروڑپتیان اربپتیان نن د قوم تکي خوري لګیا دي دا سرمایهدار تکي د قوم غوښې خوري خپله هر څه مفت ته به در په در ګرځې هله بجلی بل مې زیات راغلی کم خوا لاړ چې بابو صاحب له ورشي بوځه بهر شیخه بل داخل که بیا جګړې کوه دا شیخ منډ دا خدای کړي او نور به در سره کی نور به د ځان تماشا یوازې پاک پېښور نه تھرو آؤٹ پاکستان ټول نن د خدای د قهر په نن ته د کشمیر خبرونه اورې لانګ مارچ دی او سرحد پار کوو پلانې کوو ډنګړې کوو دا کو یو ګړچ کو په کشمیر کې یو ګړچ ما ته معلوم یې یو ګړچ کو ته بیا د ملک حال نن خو په پاکستان کې وبم ته مفت نشي کړي ته چې دا بمبو بس کې 25 روپۍ میاش ورکې کنه نو چې کوم ملک یو به د خدای په نامه نه یو به ملک د ستاسو کفاره وخوري کنه او به
ا د خدای د اسمان نه راورېدل او د ځمکې نه راوتي اوبه هغه هم ته په بیاس کې لګیا په خپل ملک. نو چې کوم ملک یو کور دی یو کور یو دکان دی هغه پسیم ګرځي ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ورپسې ګرځي او صاحبہ نه خو د 2000 روپو د کارای میاشت دمره ټیکس در باندې نه لګای چې نه ورکه در پسې بیا راځي چې نه ورکه پولیس ته دی بوزي الته پولیس نه بدی بیا څوک خلاص نن په یو کور خپل کې په یو کوټنۍ کې مفت نشي اوسه او بده خدای په نامه فری نشي سکله تبسکه دا ټول د الله گرفت بنیادی خبره عزیزانو دادا چې امنا ویلی دي چې ما ایمان راوړې دي او د ایمان په مقتضیاتو باندې عمل نه کوي. زما به خبره پوي بنیادی خبره ده چا چې د امنا نه رستو په مقتضیاتو د امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داسي لس ورځې به وګو لس ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګو پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دی قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا قرآن اکا سوڑا ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو کجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کا سوړه ور سره وا دا ابو بکر په ژوند کې کا سوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کا سوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کا سوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغا لګولا کې دی ابو هريره نا کا سوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني